بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب پاڼه زموږ پروګرام کتونکو، زه ستاسو قربا محمود جان بابر د خپل پروګرام با خبر پښتونخوا سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زیارت او د جمعې په ورځ باندې 4:45 بجو پورې زموږ د روانو چارو پروګرام تاسو ته مخې ته وړاندې کوو. او نن هم زمونږ په ملک کې حالات چې کم دي، یعنی د وخت چې سیاسی حالات کم دي، معاشي حالات کم دي، کم استحکام دی یا عدم استحکام طرف ته خبر روان دي او د خلکو څخه ګیلې دي او کنه مونږ چرته پرمختګ طرف ته روان دي. دا ټول خبرې تاسو اوري لګي په میډیا باندې ګوري. مونږ چې په دې باندې بنن مونږ لګي خبرې یو ځل بیا وکړو، ځکه چې که تاسو ته یاد دي نو ام په دې ورځ باندې نن یو هفته مخکې په پنجاب په ښار وزیر آباد کې په د تحریک انصاف په مشر عمران خان صاحب او د هغې په ملګرو باندې ډزې شوې، هغوی پکې زخمیان شوي. بیا د هغې نه پس هغه ټول زخمیان وغیره چې کوم هغه اسپتال ته بوتلی شوي او په هغې کې عمران خان صاحب پخپله هم زخمی شوی. نو اوس هغوی پرونه بله ورځ یو ځل بیا اعلان کړی چې هغوی بیا خپل دا لانګ مارچ هم د هغه ځای نه شروع کوي چېرته چې په هغې باندې ډزې شوي. او مونږ وکړو چې لږ ساعت مخکې دا خبرونه راغی چې هغه لانګ مارچ د هغه ځای نه شروع شو. د هغې مشرولي عمران خان صاحب پخپله خو نشي کولی ځکه چې پخپله زخمی دی او هغه ته د بهر تګ راتګ اجازت نشته. خو هغې پسې چې کوم شاه محمود قریشي دی نو هغه لګیا دی د لانګ مارچ د هغه ځای نه قیادت په کوي. او د فیصل آباد نه مونږ ته دا خبره رسېدلې چې اسد قیصر صاحب چې کوم دی نو د قومي اسمبلی سپیکر اخرنی هغوی به د لانګ مارچ قیادت کوي او عمران خان چې پخپله به د لانګ مارچ څومره شرکا دي هغوی ته به خطاب کوي او لږ ساعت بعد به هغوی د خپل خطاب د خپلو خلکو له کوي. هغوی چې دا به روزانه په بنیاد باندې مونږ لانګ مارچ مخکې بوزو. دا چې کومې 8 ورځې تېرې شوې او دا چې کوم پرون او نن او بله ورځنۍ ورځې وي، په دې هکله باندې مونږ وکتل چې مختلف ښارونه بند وو. د هغې ډېر زیاتې داسې د خلکو ګیلې هم مخې له راغلې وي او خلکو ویل چې مونږ دپاره لار بنده دا د احتجاج کم طرز دی. او په دې سره سره چې کم په دې دوران کې کمې خبرې شوي نو بیا مونږ کتلې وي چې په مختلفو علاقو کې زمونږ د پاکستان زمونږ د پاک فوج په حق کې مظاهرې هم شوي او دا دواړه شیونه روان دي. په دې باندې به مونږ خبرې کوو. مونږ نن بیا په سټوډیو کې یو ځل د دلته نه پېښور نه وتلی صحافي او په پېښور کې د هم ټي وي بیورو چیف طارق وحید صاحب ځان سره مېلمه کړی دی. هغوی په دې حالاتو باندې جوور نظر لري. هغوی نه به د هغوی تجزیه اخلو چې دا حالات چېرته روان دي. طارق وحید صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه بابر صاحب. ډېره مهرباني، تاسو مونږ ته وخت راکړو. د لانګ مارچ یو ځل بیا شروع شو. مونږ په منځ کې اورېدلي وو چې د لانګ مارچ په چې کومې دا به نه چلي او په مختلفو ښارونو کې به مظاهرې به کېږي، احتجاج به کېږي او لګیا به یو تحریک انصاف چې څه غواړي نو هغه د هغې دپاره به اواز پورته کېږي. نو تاسو په دې 8 ورځو کې دا څه وکتو نو داسې د لانګ مارچ نه بغیر لکه څه مسله په پاکستان کې د حل کېدو طرف ته تلو ستاسو په خپله امکان نه ښکارېدو؟ مننه بابر صاحب. څنګه چې تاسو د تیر هفتې چې کومه سلسله را روانه وه د عمران خان چې کومه قافله وه د لاهور نه شروع شوې بیا وزیر آباد کې بیا هلته ډزې وشوې. بدقسمتي ده زموږ چې ځکه چې یو جمهوري ملک دی او احتجاج درنا ورکول مارچ کول دا د هر یو سیاسي ګوند یا هر یو طبقې د هغې حق دی، خو پرامن احتجاج. خو د بده مرغه چې کومه راپېښه په وزیر آباد کې شوې نو هغې نه پس چې کوم د ملک سیاسي اړې ګړی دی نو هغې اوس د خاکه نه صفا کېږي. یو خو دا ده چې په تیر مارچ کې چې کوم 13 هفتې پورې و نو هغې کې د هغې خاکه صفا وه، د هغې شیډول چېرې د دې کوم وخت کې به کوم ځای ته رسي، په کوم تاریخ به کوم ځای ته رسي، د دې ټول پلانینګ هغه واضح و. اوس من کتلی چې را کوم نن نه بلکې تقریبا آخري اطلاعات دا دي چې د فیصل آباد چې کوم د وزیر آباد چې کوم مارچ دی نو هغه راووتو شاه محمود قریشي په دا کې دا شان بیا د اسد قیصر په مشرۍ کې د فیصل آباد نه مارچ راوځي. د دې چې کوم شیډول دی، کومه منصوبه ده، کوم پلان دی نو هغه غیر واضحه دی. دغه اعلان نه دی شوی، باقاعده اعلان اوسه پورې نه دی شوی چې دا په کوم ورځ چېرته رسي او په کوم ورځ به اندازې ورکړل شوې ده چې کوم د پی ټي آی غړي دي د هغې دا وینا ده چې دا به د دې میاشت په 3 هفته کې پنډۍ ته رسي. دا پوینټ هم نوٹ کړئ. اسلام آباد نه پهله اسلام آباد ته د لانګ مارچ اوس پنډۍ ته شو. دا چې دا پوینټ دا د حکمت عملي بدله شوې ده په دې مارچ چې موږ څومره کتلي دي، څومره چې د پی ټي آی مشران دي غړي دي. اوس تاسو په خپله هغه پریس کانفرنس کې موجود وئ چې کوم 13 هفته اوس چونکې یو عبوري سیټ اپ د منظم تنظیم نشته د پی ټي آی په دا کې په خیبر پښتونخوا کې به نور راکړي
پرس هټک په دې ټایم کې ګوري صدر دی یو دوه درې غړي وسره نور دي نو هغه هم لکه د واضحه خاکه چې کوم د پیش نه کړي چې زموږ سب پلاني وسه پورې چې کوم د شمالي ضلع دی او وسطي ضلع دی د خیبر پښتونخوا د چې کوم شډول مخ ته راغلی نو داغي سلسله چې کوم د پیټي د غړو نه مخ راغلی نو هغه نن شروع کیده 10 شروعات چې کوم د مانسیرین بنن قافله زی بیا سبا ابتاباد او بیا د 15400 په ولسم تاریخ باندې چې کوم دی به پیښور نه قافله دا ودی خبرونه کې ما اخبار کې خبر کو دي خبرونه کې به جلسي وي کنه الته به ورسرزي ما تاسو وی دي ته وسه پورې لکه د دې خدا اناونس ته دا خو دي چې په دې ورځ په دې خار کې وي خدا به چرته ځي کنه به زاب پسته پته لګي د دې وسه پورې واضح سره چې را دي به هم پتا خارونو کې جلسي کوي او کنه دغه خارونه بر روانيږي دا صرف د چې کوم شمالي ضلع دي زموږ د خیبر پښتونخوا دا غیر د جنوبي اضلاع چې کوم شډول دی پلان هغه سره پورې مخه ته نه راغلي څومره چې لکه به تور خبريال چې موږ په صورتحال نظر ساتونو په دې دویمه مرحله کې د مارچ نن چې کوم سٹارټ شو د دې حکمت عملی د دې منصوبه د دې چې کوم پوډونه دي چرته بزي سبقې هغه شان واضح نه دی امکان دار چې را چې کوم د پی ټ آی مشران دي نو هغه حکومت هم په تیاره کې ساتي سکیورټي ادارې په تیاره کې ساتي چې آیا زمونږ د منصوبې نه خبر شي هغه مخنیوي د پرغي بندوبست ونه کی زما خپل درکدار دی نو دا خو زه په خپل لکه دا سوچ کوم چې لکه دا مارچ رواني کنه نو دا به چې په هر علاقه کې وي نو دا به چې اسلام آباد ته پنډه ته رسي نو په دې رسیدو کې هم 100 غنټې خو لګي نو حکومت خو د تیارې موقع په دې کې ملاويږي لکه د دې سره کې دی شي ملاويږي خو لکه دا اوس تاسو ور لکه یو بنیادی چې کوم کته د 13 مارچ پای کې یو د عمران خان چې کوم د پی ټ آی مشر دی نه په قیادت کې مارچ را روانو اوس د پیری د فیصله آباد نمبر کې مارچ شروع شو تاسو غواړئ کنه چې توجه چې کوم د نوغه د چې تقسیم د حکومت شي د حکومت اوس چې کوم د پنجاب حکومت یو د غراشه د 1.5 زره پورې چې کوم پولیس والے دي هغه پرې د مات د سکیورټي د پاره زه په ځای چي چې ودرېږي نه لپاره تعینات کړ ځکه چې دا پیخره شی نه په د ضرورت محسوس شو چې را دی لپاره س پلانینګ نو د سکیورټي سب بندوبست پراپر نو چې رسم سبکیږي نو باقاعده سنایپر زو دا بندوبست کو سکیورټي چې کوم اطلاعات نو باقاعده شوی دی خو زه بیا دا خبر کوم چې دې پیری د پی ډی آی د مارچ دا چې کوم دی هغه مبهم دی واضح نه دی تاسو پکې دی چې زه په ځای باندې 200 خلک وروته موټروي بند کړه یو نیم سل خلک وروته 400 روډ بند کو بیا غیب شي په لاهور کې وروته په مری روډ چې کوم دی وس پرونه پورې بندو او د کورسې چولې شي مری روډ بند کړي سو واضح داسې منصوبه نشته صرف دا چې حکومت یا سکیورټي دالو د زور ورکول لپاره انټرنلی پټ باندې دي اطلاعات چې به راوځي بس باندې روډ مخکې به مونږه کته چې کله بلګ داسې لنګ مارچ پرغه نو پولیس پرغه خلک به چې کله ډیرو نو هغه به پرې خود روان بو چې کله به لګونو دوه درې یو څو پولیس والا برغه به اغزینه پاسول کنه اوس مونږ ګورو لنګ مارچ د خلکو تعداد کم وي خو د هغه ته پولیس نه وي باور صاحب هغه خو واضح چې کوم دغه وجوهات دي نو هغه دي چې په پنجاب کې کفرس کا مخ برانه وته کو 200 خلک بونه تاسو خبره کوي یو لاټي چار به کو یو 2 ټیر ګیس د انسوګیس په خلاص داخله به منتشر شو چونکه اوس په پنجاب کې د پی ډی حکومت په خیبر پښتونخوا کې د حکومت دا تاسو اوس د 13 هفته دا وګورئ چې کله دا پیښه راغلی و په خبر کې په هغه ځای کې احتجاج وشو نارابازي وشو چې چا تصور نشو کولای په تاریخ کې په اول ځل باندې د خیبر پښتونخوا نه په خبر چې کوم نه حساس ترين سکیورټي زون کې چې کوم نه خلک را ننوځي الته ناربازي کوي توڑ پوڑ کوي او پولیسي تماشه وي وجه دا ده چې حکومت چون کې په خپل عمل پی ټی آی راغیم دا سپورټ کول غواړي بل بیا تاسو چې کوم پریشر راغی چې به د خلکو خلاف اف آی آر کا تاسو کتلی نو غزان له یو لطیفه ده نامعلوم کسان خلاف نامعلوم کسان هغه معلوم خلک چې هغه ټول سوشل میډیا ډکا ده خلک په خپل وای چې زه یم زرا غلم دره او په اف آی آر کې لیکلي چې نامعلومه خلک سره غلي او هغه چې کوم دلته دا مظاهره کړي دا ناربازي کړي توڑ پوڑ کړي وجه دا خاب نور خو پرې دی موټروي ته 200 خلک تاسو خبره کړه 200 خلک راشي موټروي بندي 200 نه چې یو نیم سل خلک هم راشي بس موټروي سره 15 شپږ ورځې یا ته ودرېږي پولیس ودا تماشا کوي دغه په تکلیف چې کوم دغه هر غړي ته هر د تکلیف خبرونه هم ډیر زیات راغلي زه به کوشش زبونګ د خواهش ک د ټلیفون په لار باندې هم زمونږ اوریدونکو موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي نو زبول په ټلیفون نمبر ویم 091 او 5250 091 5254 143
تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اغستې شو په دې چې کوم د منګ دی وخت کې په ملک کې د سیاست طرز روان دی یا کوم احتجاج روان دی یا نور چې کوم د خلکو مشکلات دي په هغه باندې هم تاسو خبره کولای شئ نور هم داسې خبره وینو تاسو خپل د رائے اظهار کولای شئ او تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستئ شئ مونږ سره یو کالر دی زه به هغې ځان سره شریکوم جی السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه السلام علیکم سر وعلیکم السلام وروره څوک یو د کوم ځای نه څه به ویل غواړئ صدیق خبره کوم پېښور نه ښه جي ښه تاسو به څه ویل غواړئ یاره زه خو په مشر ته هم هر کله غونډ ټیم ته هر کله یم چې راغلی وای او بله خبره دا کومه د مشر په درته په حکومت باندې تنقید کوي که نه دا خو چې دا چې حکومت راشي که د نون لیگ دی که این پی دی که جماعت اسلامي دی که هر یو دی که نه هر یو پکې د چا خبره پنځه شپږ کسان پکې روزي څوک یې زون ته داخلېږي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي ولې چې دا چل دی او دا چل تپوس نه زه بل هم به کوم څه حکومت یې هغه څه کولی شي اوس دا جمهوري پاکستان دی که نه جمهوري پاکستان دی ما ته پکې خپل حق شته که نه که زما پولیس غلط چلېږي زه به تنقید کولی شم که زما سیاست غلط چلېږي زه به تنقید کولی شم که زما آرمي غلط چلېږي زه به تنقید کولی شم خو ولې چې تنقید پې کوې ځان نه به خبر هم نه نو زه هم دا څنګه جمهوري پاکستان دی ډیره مهرباني صدیق خان ورور مونږ طارق وحید صاحب نه جواب اخلو طارق وحید صاحب صدیق صاحب وایي چې د احتجاج حق هر چا له شته دی او دا څنګه جمهوري پاکستان دی چې لکه تاسو لکه دلته که مونږ احتجاج وکړو نو په هغې باندې مونږ سره دغه کېږي بیا خبره هم نه یو د ځان نه نو په دې باندې به تاسو څه ویل غواړئ څنګه چې صدیق صاحب دا خبره موږ په خپله ووایو د احتجاج حق بالکل هغې سره زموږ صلاح ده چې دا خبره ده چې د احتجاج حق هر چا سره شته خو د بل سړي د تکلیف په قیمت باندې نه چا منې کړي د احتجاج نه خو چې دا دی چې ته روډ ته راوځې روډ خو لکه دا دی چې دا خو د حکومت نه چې به د حکومت ته څه لکه تاو رسوي یا دباو رسوي په روډ باندې کم خلک ځي کم چې دغه دي چارواکي دي د هغې په خپلو بنګلو کې ناستې دي په خپلو علاقو کې ناستې دي د هغې کارونه په خپلو دفترو کې ناستې دي عام خلک چې کم یو مریض راووتی د چا د نوکرۍ مسلې دي شل مسلې دي روزګار مسلې دي ضروریات مسلې دي هغه خلک روډ ته راوځي او زمونږ عام خلک راځي او هغه روډونه بندوي تکلیف هغې ته رسي زه دا نه یم احتجاج تاسو د کومې داسې درنې یادې دي چې په هغې کې خلکو سړک نه دی بند کړی ټولو درنو کې نه بندېږي سړکونه بندي نه هغې کې ګوره بابر صاحب کې بله خبره تاسو به د مولانا صاحب چې کله په 2018 کې د پی ټي آی حکومت راغی نو د مولانا صاحب اولنی یو غټ میلیون مارچ شو میلیون مارچ اسلام آباد ته دلته په لکه ښه ګڼ شمېر زه دا نه یم تعداد نه یم بیا به خلک دا تور لګوي چېره خو ډېر خلک وو هغه په ریکارډ باندې موجود دي خو هغې آلرډي یو ځای مختص کړی په پلانکي ځای کې په پلانکي دې ځای پورې چې کوم دی به مارچ شي باقاعده د هغې نه 2 ورځې مخکې ټریفک پولیس یا د کیپیټل سټي پولیس هغې پلان جاري کړو چې په دا په فلانکي ورځ باندې به دا روډونه بند وي او متبادل به دا روډونه هغې غټ مارچ وکړو خو لکه څوک ته په عذاب نه شو څوک تنګ نه شو ها کېدای شي لږ ټریفک به سیوا شوي ځکه چې متبادل کوم روډونه وو هلته بیا ټریفک سیوا شو تنګوالی به راغلی وخت به ډېر لګېدلی خو خلک هغه شان تنګ نه شو دا مارچ چې څنګه ما تاسو ووایي چې 200 خلک راوځي او روډ بند کړه موټر وی بند نه کړه هغې هغه وخت کې د پی ټي آی لکه په مرکز کې په څوکو هغې منې کړو ځکه مننه کوي هغې ښه په لاره باندې خپل احتجاج ریکارډ کړو اسلام آباده پورې هم لاړ هلته درنه ورکړه خو لکه څوک ته باغې صدیق صاحب یو بل سوال کړو چې دا خو پاکستان دی مله خو جمهوریت دی زه خو دلته ما ته خو د هر چا خلاف د احتجاج کولو اجازه شته ولې دلته ماته اجازت نشته دی پکې دا تپوس هم وکړو نه اجازت ولې بالکل ته نن سوشل میډیا دور دی هر یو سړي سره دا موبایل چې مخکې خو به دا و چې بابر صاحب خلک به مونږ ته وایي چې دا بابر صاحب او دا طارق وایي چې کوم نه دا دی د مقننه دا صحافیان دي دوی زما په خیال دا ګیله کوي چې دا کوم خبره تاسو دا کوله چې دلته خلک راننوتي په ریډ زون کې راننوتي احتجاج کولو نو په هغې کې د چا خلاف کاروي شوې تاسو سره معلومات شته معلومات حدود نه حده پورې چې سره نامعلومو خلاف درج شوی دا خو معلوم خلکو خو نامعلومه دي اوسه پورې کاروي د چا نه څوک ګرفتاري شوې ده خو صرف یو قانوني چې کومه تقاضا هغې پوره کړه اف آی آر درج شو ځکه خلکو به دا تور لګو چې خپل خلک یې نه خلاف اف آی آر نه درکړي اف آی آر درج شو بل دا دی چې لکه د خپل اواز پورته کول نن سبا چې کوم دی دا موبایل ما تاسو چې خلک د ټي وي د اخبار یا د ریډیو محتاج نه دي چې ریډیو والا به وغواړي یا بټینو والا به هغه خپله دا موبایل دی د چا په زړه سره ها هر یو څیز د تهذیب په دایره کې پکار دی لکه دا د فرق زه حق غواړم د بابر صاحب نه زه په تو دغه ما تاو تاریخوالی راشي زه بد ردې ووایم نو که تاسو مالا حق راکول هم غواړئ نو بیا به هغې نه وروسته شئ
ته یو خپل دایره کې په جمهوریت ملکونو کې موږ دا وخت جمهوریت ملک په امریکا کې او په لندن کې او په دغه روزانه احتجاجونه نه کیږي. د کم احتجاج په نتیجه کې تر اوسه پورې خلکو له خپل تاسو وی چې لکه پر امن احتجاج په نتیجه کې د خلکو د اړخ یو سوال تاسو نه کوم حق ملو شوی چاته ګوره دا څه ده چې حق لکه دا چې خپل اواز پورته کوي دا ضروري نه چې دا ته حق ملو شي که تاریخ وګوره د بنزیري چې کوم دغه مارچ او په خل هغه دغه وخت ټونه غټ مارچ دا چې بیا د آی جی آی او مختلف تحریکونه راغلي دا د چیرته په احتجاج پرامن احتجاج په ذریعہ باندې خپل اواز پورته کوي. و د عمران خان چې کوم د 13 مارچ را روانو هغه د خر ټیک ټاک پرامن پر اواز په ټول میډیا باندې هغه بحث مباحثه شروع شو بلکې خبره پکې دا چې کمیټیانه جوړ شو لکه دې ته جوړ لګراته صبر وکړه یو بل کالر دی راځي جی السلام علیکم جی سو کی یو د کم زینا وعلیکم السلام هلو جی السلام علیکم تاسو سو کی یو سبب ویل غواړی خجی تاسو خپل خبر جاری ساتئ ما تاسو بابر صاحب لري نزو دا کم چې اوس د 13 مارچ چې د وزیر آباد تر رسیدو اینه مخ کمیټي جوړ نه شو حکومت هم کې نه سره چې به تاسو کې نه خبره وکړي پرامن احتجاج کافی را پرامن احتجاج وکنه لکه تاسو چې کم تاسو لري نزو د 13 هفته ته ما چې راغي زور دومره وو چې په ټوله میډیا کې راغی بحث او ټول خلکو را ټینشن چې را خلک را رواني مارچ کې نو راځي کې نه وسه کمیټیانه د پی ټی آی نه جوړې حکومت ته غړي جوړ شو دغه مرحله شروع شو بیا په بل مرګه دغه تاسو مخ کې یو ګیلو کچې لګ خلک یو احتجاج کوي او حکومتونه ورته سنوي نو احتجاج خو د خلکو حق دی کنه خو پرونه بل ورځ خیر ز په خپلم دا ګورم لګیم چې ما پرونه یو زنانه قتل او پندای کې جړلې چې تاسو لک کسان دلته ناسي او تاسو په خپل روټایم خو یې څه کوي لګي او زمونږ زبې 100 کیلومتر وګرځي د ماته خپل کور ته لار نه ملاويږي لګي دا کنه نو تر اوسه پورې د پاکستان په تاریخ کې لکه دا شوی دي مختلف وختونو کې مونږ کتلې مختلف حکومتونو پاتې شي جماعتونو حکومتونو پاتې شي هغه هم په خلکو له فیور ورکړي نو کله تحریک انصاف په وخت کې داسې شنو ولې په دې باندې څه ګوتو چتیږي لګي دا څه چې تحریک انصاف په وخت کې د دې حکومت کې کنه پنجاب او خیبر پختونخوا د حکومت خبره کوم بالکل دا چې اسه کې دا چې احتجاج تاسو ګورئ د 13 میاشتو مرحله را روانه ده یو ورځ دوه نه ده چې خلک وایي بس نن ما برداشت کړم موټر وې بند او یا روډ بند او په عذاب شوم په سال باندې بیا نو خلک بیا تنگ شي دي بالکل تاسو خبره صحیح ده چې را د کهار په پی ټی آی حکومت کیو کني ته احتجاج حاصل لیکا قانون لیک د کې ان پی د پیړو پارټي ټول تر خدای چې یو سیز د روز معمول شي روزانه احتجاجونه تاسو ګورئ دا موټر وې بلش پم بند و د 3 غنټه بند و خلک پر روډونو باندې مری روډ باندې کرسي او ته جوړي خلک لګي میچونه ګوري کرکټ کوي مطلب دا څه پیغام ورکي د احتجاج یو مهذبه طریقه تاسو په دا کې په لندن کې د هایټ پارک جوړ شوی دی تر ورانه خلک احتجاج کوي حکومت ته بدره دی وی لګي خپل احتجاج ریکارډ کوي میډیم رپورټ کوي خو زمانہ چې کله یو سیز احتجاج د تشدد انتشار تر تراشي نو هغه نه مسله حل کوي نه د ملک په مفاد کې نه دا د هغه د ملک چې کوم اړې غړې شو جوړ شي نو ستا د ملک هغه سیستم ټول ډاون شي انارکی شروع شي ستا معیشت تباه شي نو د معیشت تباه شو ملک تباه شو نو چاته نقصان دی موږ ته نقصان دی کم غټ خلک دي چارواکي دي بیوروکریټ دي جنرالان دي سیاستدانان دي غټ دا یو بهر ملکونو کې کورونه دي شریعت هم پکې هغه صحیح بلار شي ولګه زمونږ په کار دا چیرې دا روډ بندول چې کوم دي دا زما خپل خیال دی چیرې دا حکومت ته زور نه ورکړي دا هم عوام خپل عوام ته زور ورکړي زما په ذهن کې وزلت په تاسو په ناس سوال لا دا خو هغه عوام دی کنه چې د چا په حلقو کې کله هم اوس هم عمران خان صاحب درېدل ټول خلکو هغه ته ووټ ورکړو نو دا خو هغه له ووټ ورکړي او هغه احتجاج هم کوي نو خلک زما په خیال دومره نه دي خپه سمره ښکاری کنه زیات خلک خپه دي څنګه چې لکه وضاحت وکړي زه دا وایم چې څومره هم زینو کې چرته اوس لګیا دی د عمران خان صاحب د چرته نه الیکشن وکړو نو په هغه علاقو کې چې د عمران خان صاحب ته خلکو ووټ هم ورکو خو چې کله د هغه احتجاج شروع شو نو خلک د هغه نه اوس ګیلیم کوي نو دا کم طرزیو درته ووټ ورکوي په دې پرانا کې زه تاسو سره یو واقعي شریکوم یو خدای چې یو بد پیخه بدرو د مخ په مردان کې راغلی او په کوستر کې تاسو خبر شوی چې په سیاسي بیس باندې په کوستر کې لګیا او خلکو روډ بند کړو دیو ته بد را دی ویل راغینا یو کس چې کوم دی هغه لګره صبر وکړه یو کالر درجه السلام علیکم جی سو کې یو د کم زینا السلام علیکم خجی تاسو خپل خبره کوي داغه
تاسو واقعي به ریپورت شوي چې کوم اوریدونکي د هغې به هم کتلي په اخبار کې په ټي وي کې په کوسټر کې چې یو بل سره سیاسي بحث شو خلک مړه شو پکې بلکې هغه خو چې کوم مظاهرین او روډ بند کړو هغې سره بد رجه شي بیا وروسته چې کوم د سړی بحث هغې فایر وشو خلک یې وروغته په مردان کې که نه دا سره چې کله د یو خاص حد نه د سیاسي اختلاف حق زما ستا سره به نظریاتي اختلاف کیدی شي په مختلفو امور باندې خو د هغې یو خاص حد پکار وجه دا دی چې زموږ د خلکو هغه شان شعور نشته دی هغه شان علم نشه بس زما چې په یو پارټۍ سره لکه مینه ده یا زه یو لیډر ګڼم د هغې جنډه صحیح ګڼم د هغه نیریټیو قبلوم نو بس بل سړی ما ته بالکل کافر ښکاري چې بھئی دا نه مني بس دغه بھئی بحث وکړئ مباحثه وکړئ په ترقي یافته ملکونه چې کوم ترقي یافته شوي نه داسې نه دي شوي هم په دې بحث مباحثو باندې شوي دي زما تا سره اختلاف ستا ما سره اختلاف بل سره اختلاف په هغې باندې یو صحتمنده مباحثه پکار سیاست کې انتها پسندي راغلی ده انتها پسندي او انتشار ته چې راشي نو ما تاسو چې انتشار چې کله هم دغه دی نو هغه نه مقاصد حاصلېږي او نه د ملک په فایده کوي او نه د خلکو په تاسو په خپل هم د ارس ګوري لګي روزانه د چې د سکیږي په دې کې مخامخ چې سخکاری ام ګوري چې شاته وي ام کیږي ام ګوري عمران خان صاحب چې کوم غواړي لګیا دی چې انتخابات تی اوشي چې څنګه هغه وی لګیا دی چې بس مال په ملک کې الیکشن وکړي زه پارلیمنت نه وروتم اوس هم د هغې ناره او د هغې مطالبه آیا صرف الیکشن دی نه زما په خیال الیکشن نه علاوه چې کوم کوټري پوسټونه دي د سکیورټي ادارو بلکې یو خبره به دا اطلاعات راځي چې آرمي چیف چې څنګه په نومبر کې چې کوم دی راکېږي نو هغه یو دا هم هغه چونکې په تقریرونو کې په انټرویوز کې دا نه وایي چې هغې څه زما سره کار نشته خو لکه دا اطلاعات دي خبریالان چې کوم دننه دي په اسلام آباد هغې وایي چې یاره د ده یو غټه مطالبه دا هم دی چې یاره زما نه یې پکې رایه وغه زما په خوښه دې باندې دي چې کوم دی نه نو مخکې هم مونږ کته چې حکومت او اپوزیشن لیډر به چې کوم هغه به دغه کولو کنه مشوره به کېده نو سنه سما ملت و چې په پارلیمنت کې کېنه ته خبره وکړي کنه دا که تاسو یاد یو دوه وخت مخکې د پی ډی آی یو کیس چلیدو هغه ممبران چې کوم استعفا ورکړل هغه ته چې ته په پارلیمنت کې کېنه ته پارلیمنت نه راوته او په روډونو باندې احتجاج په پارلیمنت کې کېنه دا تاسو خبره د په پارلیمنت کې ناس وي اپوزیشن لیډر ناس نو کدو ته په خپې نشو کېده به حکومت خپل مرزي نشو کول تر پارلیمنت نه وته د قانون د لارې نه وته او ته روډونو تر وته او په زور او زبردستي باندې نو لکه دا خو مطلب ټیک ده ډیر کمزور ملک به خو دومره تیار او د ځنګل خو نه لري چې بس په زور او زبردستي باندې به قانون یې سم نه منم نه په پارلیمنت کې کېنم او زما راخوخه دا برازیل یې لپاره یو طریقې کار دی قانوني تقاضي دي اگر څه شوي دي دوه بکینی او چې تا هغه سره نه خبره کې حکومت سره نه په پارلیمنت کې کېنی مطلب دلته ځنګل قانون خو نشي چلی دی نه په دې باندې سیستم چلیږي نو آیا دا چې څنګه لکه د خلک را روان دي تاسو څه ګڼئ چې په پاکستان کې کدی اسلام آباد ته راشي یا پنډۍ ته راشي نو د خپل غرض یا دغه چې کوم د دې مطالبه ده هغه پوره کول غواړي په دې لاره باندې تاسو چې نشي پوره کېدی بابر صاحب لکه دا څونه چې شخړې دي غټ چا خبره عالمي جنگونه چې کوم دی نو هغه په ټیبل باندې حل شوي دي او دا موږ دا وکړه په افغانستان کې د امریکا او د دغه جواره چې جنگ د یو مسلې حل هم نه لري حل راوي سن ارضي جوړ شوی دی راغنه بیا نور مسلې دي یو منټه ته صبر وکړه ها موږ سره یو کالر دی جی السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا السلام علیکم بابر صاحب خی او خیر دی جی تاسو څوک یو سبب ول غواړئ وختي مې رنګ کړو سړي کې ما یو سوال زما دې ذهن کې یو سوال راغلی ا سوال دا څه کنه خلک به ته پوښتنه کوي دا چې لیوا چې ته پوښتنه صرف کوم دا په کدا جرنیل پښتون ولې ناراضي د ایوب خان نه دی خو غوړیو جرنیل دغه نه پښتون بګنه راغلی پلیز دیوانه لګ ما خبر کې دا وایي کې دي دا تاسو داسې تاسو کوم په خپل لکه کله په دغه کې نیو پاتې شي خو زما په خیال باندې چې کوم دننه کوم خلک مو کتلې دي زموږ خدلته جنرال علي کولی خان صاحب هم ګرځي لګیا دی یو کاکړ صاحب هم سو دغه صاحب عبدالوحید کاکړ صاحب هم ګرځي دو نور هم دلته خلک خو د غالبا احسان نه صدیق صاحب آرمی چیف یاد خیر خو په مردان کې زما په خیال احسان صاحب دی کنه هغه نو ډیر خلک راغلي دي د نلار خو ډیر دي زما خدای دی غرض مشرولی دا یو خپل طریقې کار دی سیستم دی نو لکه اوس دا چې په کار دی چې راشي او چې دومره نه مګنو لکه موږ د مسله دا یا سره د پاکستان دی کنه لکه دی چې بچ کم سړی به تکړی نو بسابه مخکزي او کیږي او جی په پاکستان کې کله زمونږ د چا د حکومت راغو چې د خیبر پختونخوا سره د هغه تعلق لکه عمران خان صاحب ټولو کې پهل زما په خیال د خیبر پختونخوا خلکو حکومت ورکړه و په کار دی چې هغه کړی وي کنه دا خو خیر دا ور په خواهشاتو باندې خو نه چلیږي دا خو اداري وي دی کې بیا پوره د
مخکې د تلو یو طریقه وي او په دې کې مونږ کتلی دي چې په هغې کې په زرګونو کسانو کې چېرته یو څو کسان بره ځي او بیا په بره کې بیا هغې کې څنګه ځي نو هغه یو ډېر لوی میکانیزم دی او دا په پښتو په سیند او په دغه باندې نه کېږي زما په خیال باندې چېرته سیند هم څوک نه دی راغلی که نه ما ته خو نه یادېږي چې څوک راغلی او د بلوچستان نه هم ما ته څه ډېر زیات دا سوچ چې کوم دی دا ټیک نه دی لکه په لسانیت باندې په قومیت باندې چې بهی بابر صاحب د فلانکي قوم نه دا به ښیي او دا به بهی هغه سړی په کار چې کوم اهلیت لري هغه صلاحیت لري هغه د ملک د قوم دپاره ادارو دپاره فایدهمند دي بس هغه اهل دی مېرډه یو سړی دی زه د نااهله یم زه نه ما کې نه صلاحیت شته او نه به دا پښتون دی او نه دی ولګوه اهلیت میرټ پکار دی قومیت او د لسانیت نه موږ د دې سيزونه لګ راوتل پکار دی او موږ په دې باندې سوچ نه دی پکار ځکه چې دا خو پښتو خو د اچا هم دی وخت زما په خیال باندې دی وخت کې ترجیح نه ده چې هغه دی او کېږي تاسو ګورئ لس کالو نه دلته د عمران خان صاحب حکومت ته زموږ په دې صوبه کې کنه مونږ خو تر اوسه پورې رښتیا داسې سوچ ونه کړو چې هغې د اړخه څه داسې خبرې شوي که نه بل موده مخکې دا خبره هم کېده په سوشل میډیا باندې یو مهم شروع شو نو بیا د ډي جي اس پی آر یو دغه په کې باقاعده تعداد ورکړو لږ راته صبر وکړئ بل څوک جی السلام علیکم څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بابر صاحب زه فضل خالق خبر کوم د پېښور نه جی فضل خالق صاحب تاسو به څه ویل غواړئ زه دا پوښتنه لرم لکه اکثر لمونږ چې وګورو د خپل وطن تاریخ چې مونږ وګورو که نو چې کم د پارټیانو حکومتونه زموږ لکه په ملک باندې راغلي دي او یا هغوی وروستو چې دي په حزب اختلاف کې راغلي د هغې خلاف چې کله مثال په توګه احتجاج راوچت شوی دی نو هغه چې دی لکه اکثر له هغې لکه نه دی برداشت کړی مونږ چې څومره لکه اوسه پورې کتلی دي که نه او بیا چې هغه پارټي کله په اختلاف کې راغلی ده نو هغه چې دی هغې چې کله دغه کړی دی د هغه خلاف د بل خلاف نو هغې بیا وروسته هغې نه هم ګیله کړې چې زموږ چې کوم احتجاج دی هغه نه برداشت کېږي لکه اوس تاسو یو مثال درکړم اوس زموږ پی ټي آی دې وخت کې لکه هغې د لانګ مارچ تیاري کوي لګیا دي شروع دی تقریبا که نه خو د 13 میاشت کې اکتوبر کې چې مونږ وګورو نو په دې غالبا 27 تاریخ باندې دلته پېښور کې چې دی نو اسمبلي هال مخې ته چې دی د ټیچرانو احتجاج و مونږ ته یاد دی هغه یو دھرنه لګول هغې خلاف بیا هغوی چې کم طریقې سره دغه وکړه هغه لکه کې ټول لکه ټیچرز راغلي وو د ټولې کې پي کې نه نو هغه یو عوامي احتجاج و نو دا لکه زه دا تپوس کوم چې دا اخر ولې موږ د بل احتجاج نه برداشت کوو په خپله چې دی احتجاج کوو زموږ په ملک کې دا کلچر ولې دی موږ دا سیاسي شعور اوسه پورې ولې نه میچور شوی ډېره مهرباني وروره ستاسو خبره باندې پوه شو طارق صاحب دی وایي چې عمران خان صاحب د خپلو خلکو له څخه هم نه وایي د هغې حکومتونه چې چېرته چېرته دي او هم د دوی په حکومت کې چې کله څو ورځې مخکې صوبۍ اسمبلۍ مخکې له استادان راوتي نو دوی دومره والي وو چې لکه ښه پوره والي وو که نه نو دا وایي دوه طرزه ولې وي دا خو ګوره زمونږ لکه المیه ده بدقسمتي ده او بل دا مزاج چې کومه خبره وکړه که نه یو خو دا ده چې زه ټیک ده پارټۍ کو جماعت کې دی اوس د دې حکومت دی نو په دې باندې لکه دا بد لګي او په عوامي نشر پارټۍ او پیپل پارټۍ نون لیګ باندې ولا احتجاجان خلک تاسو به کتلي وي تاسو بله خبره پوره کړئ یو کالر هم دی را سره خو تاسو بله خبره پوره کړئ ښه جي تاسو به کتئ چې دا احتجاجان له بله نون لیګ قسم ورغی او هغې سره به همدرد اظهار وکړه د ان پي په ورغی دا یو عجیبه غوندې لګه دی دا چونکې حکومت خلاف دی نو زه به سره مرسته کوم لږ راته صبر وکړه جی السلام علیکم جی څوک یې او د کوم ځای نه وعلیکم السلام سرجیب محمد خبر کوم دیره پردارو درینه خروره ته به څه ویل غواړې د دې زموږ خبرو اترو باره کې سرجیب میلمه ته سلام کوم او سلام نه بعد عرض دا کوم چې اکثر که مونږ وګورو نو فاسټ ټي وي انټرویانو باندې که تاسو وګورئ نو هر حکمران چې دی نو پوځ له دمکي ورکوي خیال لري وایي جي وایي پوځ له دمکي ورکوي خو د هغې تحریف نه وایي چې کله عمران خان پوځ ته معمولي خبره وکړي نو هغې ورسره خلاف ورزي شروع کړي دا څه وجه ده او بل زه دا ووایم چې کله عمران خان ګراني راوستې ولګه دوی ټول احتجاج کاوه او د هغه حکومت یې مات کړ ګڼلي اوس د هغې ګراني چې ده نو دوچن ده دا څه وجه کېدی شي دغه دوه پوښتنې مې دي او د الله په امان او ته د کارو درې نه خبرې کې جی جی اخ ګرام نه که نه
خاګرام نه بره بس غم دروازه را خاګرام خاجي خډيره مهرباني وروره ډیره مهربانه دا وی چې کله زمونږ د موجوده حکومت د ګرانه والا سوال ماته یاد شو هغه دویمه خبره ده چې لکه دی وی چې هغه د سیاسي حکومت چې فوج سره چې کله خپګان راشي کنه نو په دې باندې تاسو څه ولغړی یاره داسې ده لکه دا زمونږ سیاسي جماعتونو د لیډرانو هم مسله ده ګوره د دې ټیک د زموږ په ادارو کې لکه ساده خبره چې ادارې څو خو زموږ آرمي یا سیکیورټي ادارې د دې باندې چې کله نون لیگ په حکومت کوو نو هغې دپاره دا ټول نه بدو ټیک او د ټول نه مینه اوسه چې کوم دا د پی ټي آی او د عمران خان په سر به وینځو دا په سوشل میډیا ډکه چې کله هغې لاړ حکومت ختم شو او هغې سپورټ پرې او هغې دا اعلان وکړو باقاعده اعلان اوس کړی چې موږ په سیاست کې نو دا ماضي غلطۍ او شروع کې دواړه لکه یو ځای ورسره دی ورسره کارم کولو ارزي ته ورسره او هغې دا معنی چې دا نه و چې رقم کړه خو کوم سیکیورټي ادارې دي اس پی آر والا چې کوم دی هغه بریفینګ او اوسنۍ بریفینګ په ریکارډ باندې پروت دی وایي چې موږ آینده دا به طور اداره دا فیصله کړي چې په سیاست کې موږ به صرف د ملک چې کوم د ښېګړه ده دغه سیکیورټي پای کې په سیاست کې به نه انوالو کېږو دا نه و چې موږ مخکې نه وو لکه اعتراف کوي په ماضي کې دا ګواه دی کتابونه میډیا تاریخ دا ګواه دی چې دوی پکې مداخلت کوو دي پارټۍ جوړې کړې دي ورانې کړې دي لیډران چې کوم دی جوړ کړي وران کړي دي خو اوس چې به طور اداره اوس وی نور نه کوو دا ګرانه ولا خبره تاسو یاد ساتي یو بل کالر دی سره ګورو جی السلام علیکم جی څوک یو د کم زینا وعلیکم السلام ابونا جی تاسو به څه ویل غواړئ تاسو ما په خیال بیمار یا تکلیف کې جی الله مخکې جی خیر خو دې جی جی خا تاسو به څه ویل غواړئ جی 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 موږ له تاسو आवाज راځي تاسو څه ویل غواړئ خاجي خا زه پوه شم تاسو په سوال باندې ډیره مهرباني الله دې تاسو له صحت درکړي خدایم ښه کړي دوی وایي چې کې پی کې خود دې خپل حکومت ته دلته ولې روډونه بندي لګیا دي او هغه په تیر یو سوال پاتې و چې کوم زموږ کارو درې نه من ما سوال کړو چې په تیر حکومت کې چې کوم ګرانی روچته بشو نو خلک ټول ورپسې روچت شو اوس ډیره ګرانی شوې ده نو څوک ورپسې نه روچتيږي په دې دوړ خبره وختي صدیق صاحب کال کړو کنه نه خبره دی هغه تاسو کې کنه تاسو کې وي تر چا خلاف احتجاج کې کوم خپل حکومت تر خپل زور چاله ورګه خو پر سکون ناسي عام خلکو زما صرف اختلاف دي چې د احتجاج پکار دی دا د هر سړي حق دی طریقې کار سره مې اختلاف دی چې زور ته چاله ورګه عام خلکو لورګه په دې روډ باندې کم سړی ګرځي زموږ په شان غریب خلک کې مزدور کار خلک کې ملازمت په شکل هغه ته نقصان رسي دیم خپل خبره وکړه بل تاسو د دوست په خپل روانم د خپل پروګرام ته چې روانم نو ما چې کله پېټرول واچول نو لار کې رش ډیر زیاتو نو ما ویل کدا د احتجاج د وجې روډ بندي نو دا خو چې ما څومره پېټرول واچول دا خو زما د لپاره کېږي چې نن سبب کېږي هر سړي سره خپل اندازه خلک لګي کنه نو زه د لیم چې لکه زما خپل کلاس دومره غریب هم نه شکر الحمدلله زما گزاره کېږي نو ما خپل دغه ته کتب د پېټرول او ګیج ته مې کته نو داسې به هر سړی به دې ته ګوري کنه بس دا پرېږده لکه زه مونږ خو به اجازه نن لا نړه خپل سیب ته به کال وکړو چې ګیرې مه روډ کې او خبره هغه خلک زمونږ زیاتره خلک غریب خلک دي امروزه چې کوم کار کوي هغه نن لاړ شي روزګار ته یو سړی کارخانو ته روان دی د انډسټریټ هغه لاړ شو ډیلی ویجز ملازمین دي هغه لاړو ورسېدو هلته نو هغه به خپلو بچو له څه وګټي هلته به ورته چې کوم ډیلی ویج د مزدوري نه میلاو شي 1000 روپۍ 1500 روپۍ 2000 روپۍ او دی ونه رسېدو دی په احتجاج کې شو دی واپس خالی لاس ته نه دی ذمہوار څوک دی دا ازار به چاته کوي زما صرف دې سره چې به احتجاج کوو بالکل کوو دا د ټیچرانو دا خبره رااله اوس ټیچرانو ګیله کړي چې مونږ ډیر والو په خپل کسان نه وخی په دې بس تاسو دوه خبرې دي چې دې کې یو خدای چې هغه کله په جناب پارک کې دلته درنه ورکه ناستو دوه درې ځله ناستو میډیا او ته پروجیکشن ته ملاوي کوریج ملاوي ورسو او چې کله روټ وروته تشدد لار خپل کړه حکومت تشدد لار دوی هم دا وایي چې هم په سړکونو نو مونږ په سړکونو مونږ د نور مولونه بل دا مزاج ما بابر سره نوٹ کړی تاسو وزیر دا کړی چې لکه زمونږ د انتظامی د حکومت هم دا مزاج دی چې سو پورې چا لکه تشدد لار نه ښکاره خپل کړي نو هغه چې کوم دا سره خبرو ته نه کیږي
دا هم عجیبه غوندې مزاج دی. درې څلور زونه خلک ناستي کېنه ورسره خلک ورغلي به ستاسو مسله چې کوم د حل کېدو قابله ده ورسره چې کومه خبرو سره بیا ته د والو ټکولو نه د شرم نه پس کې او ټول اړې غړې جوړ شي خلک هم بیا ول ټیټیږي بس خلک وایي چې هغه راټیټي کو مخکې ورسره کېنه مخکې ورسره خبره وکړه دغه یو څیز پاسبل دی ممکن نه او سره کې به دا ممکن نه نه کېږي کته ارسونه احتجاج وکړي ګوسونه دغه کې نه کېږي او دا خبرو څه تروسته کې چې دونه والټه کول وشي خلک هم پازاب شي خارم پازاب شي او بیا دا کېنو دا زموږ د انتظامی خلکو دم تکلیف ورسېدو د خلکو خبره هم پوره شونه مخکې دا یو کالر خبر وکړه چې دا زموږ د خلکو د حکومت هم مزاج دی چې به ته مخکې ولې خبره نه کوي بس تاسو پورې تشدد لار نه انتشار لار نه خپل کړي نو حکومت او انتظامی په سره نه کې خبرو سره دا چې کوم زموږ مشر کال کړو زه په خپل مال یاد نه دي چې تاسو جواب ورکو کنه غوي چې دلته خپل حکومت ته په خیبر پښتونخوا دلته خلک ولې احتجاج کوي نو دا خبر لبیا راځم دا خبره نه تاویږي راځي چې به چا ته आवाज پورته کوي په حکومت دي خو لګه مسله چې کوم دا هغه د صوبې نه د مرکز ده ته خپل خلک په عذاب کې خپل حکومت کې او خپل حکومت هم پولیس هم د تصور ته خو د احتجاج ستراتیژي هم کې دی چې خلک تنگ او دومره تنگ چې هغه حکومت خلاف را پاسيږي بابر صدیق یو پوینټ دی دا حکومت ملیم کې دی شي کنه ما وختي خبره دا شو د پی ټ آی سپورټر دی ملګری د موږ اکثر بیس موبایسي کې تکړه خلک دي تعلیم یافته خلک هم پکې دي دغه دي کنه نو هغه چرته په پنډای کې ګر شو داغه ضروري کار یو مسره بیمار نه و یو من خو کالر دی سلام جی السلام علیکم جی سو کی یو د کم زینا دا پښاو نه خبرې کوم جی جی رو سبا ویل غواړي دا ویل غواړي نو خبرې دا غون خبر کې یو خالي غریب عوام دې چل جوړ کړي نور څه ویل غواړي نه بندا یو خبره کوم لی تر کوی دې دا هم پکې خلک شته کنه چې هغه دا ټول یو دي او ټول چې موږ له جوړ کړي په دې باندې وسوي غواړي بس دا چې اخو تاریخ گواري چې دا خلک خلک کې مېس کې کینی او کله یو طرف ته کله بل طرف ته زور چې کم نه په حکومت کې هم غریب سړی ته او دا ترسي ما تاسو بابر سے وختي خبره کوله د دې خبرې پر د خبره کوم موږ له قومي اسمبلی کې چې کله تحریک انصاف موجود نو په هغه وخت کې بعد فواد چودري صاحب دا ټول عمران خان صاحب دې ټول به دومره سخت خبرې کولې چې مونږ کله یو بل په لاس ورغنو یو بل کې دې شي او وجني خدای دې نه کی کنه بیا یو تصویر مخې لراو چې د فواد چودري چې کوم دی نو دا دغه سره خواجه صدر فکسر بالکل جوخ ناست یو بل سره پټي پټي خبرې کوي کنه نو هغه تصویر ټول دنیا کې خور شو کنه چې دا دې سکی نه کېدی مونږ له خو چې مونږ په لګي جنگي کو دلته خو یو بل سره دومره جوخ ناست دي زما په خیال دغه قسمه تصویرونه د خلکو دا هم ګوره د شعور یو خبره لکه دا خبره کله کولو سیاستدانان ګوره چې چرته په محفلو کې ګوره یو بل ته خاندي خوشحالي بو یو بل بیا کنځل بابر شم دا خبره لکه دا مختلف اړخونه دي خبره چې دا سیس دونه انتها ته نه دی بوتل پکا ټیک د چې تب والټا کول او مرګ ته په خبر ماته سوې مردان ګوره یو قیمتي ځوان پکې لاړو دون انتها ته نه رسول پکار چې بیا سړی روسر به دا خلک پکې دا چې خو اول دا چې خپل حق د لپاره واس پورته کول شعور پکار دی به کم سیس باندې روټ سره تک پکار دی په کم سیس باندې احتجاج کول پکې باندې आवाज پورته کول پکار دی دا هم د شعور یو علامت ده مشرتي کوم د تاسو یو بل د چونکه وخت سره وسله بالکل اخر منټونه دي نو دی خبرو کې ما ته یاد شو چې دا کم خلک لګیا دي زموږ مختلف ادارې ټارګټ کوي کنه نو په دې کې هم لګیا ما په خیال باندې به تور د کام د خلکو په کار دي چې موږ د خبرو له خیال وکړو ما په خپل کې تل سو خاورونو کې پر مظاهره شوی ډي جی خان کې کوارد کې جوب کې نوش کې چې نه زمونږ پاکستان چې کوم دی زمونږ فوج پس خبرې مکو یلته هم خلک دي کنه هغه هم اوس اوازونه راوچتې لګیا دي په سیاست کې زموږ په خیال باندې دومره نیتل په کار چې کم از کم بیا حالات دومره خراب شي کم از کم ته خپل اخرنی زینم ټچ کې لکه دلته ګوره زموږ محترمي ادارې دي هغه ټول ملک چلی لګیا دي کنه په کار دی چې خلک د سیاست پورې ساتي تاسو خبره څه اتفاق کوم بابر څه خو لګي یو ملګری خبر وکړه چې به کله غلط کار کوي چې کله یو غلط خلک سره سپورټ کړي قانوني مات کړي نو بیا په आवाज پروتوکول پکار تنقید پکار دی ٹھیک ده خو د مزه عمران خان صاحب وایي چې ما ولې سپورټ کوي نو ما ولې سپورټ کوي مزه خبره ده چې ایوس چې وایي چې به موږ غوته نو بس موږ ځان سیټ ټکو موږ نه عمران خان فیورټ دی نه نواز شریف بس تاسو خپل سیاستدان ملک چلو موږ به ملک او د حفاظت کو نو اوس به خلک تنقید کوي تاسو ولې د دې سپورټ نه کوي دا عجیب غوندي صورتحال جوړ شو زما خپل دغه دار چې یاره د احتجاج حق د غوته د تنقید چې کوم دی دا حق خلکو سره پکار دی چې کله غلط کار کوي او چې اوس هغه ټیک کار شروع کو چې یار موږ بدی کې غوته نو موږ ځان سیټ ټکو نو اوس په موږ بدل دی وایو لګیایو دا عجیب غوندي رویه ده زموږ خلکو دا زموږ د کوم خلکو چې بیا به هغه یو سوال کوم کنه چې دا زموږ د کوم خلکو خپل
اکثر مونږ داسې خلک هم کتلي دي چې په خپله په دې احتجاجونو کې په سړکونو کې ګیر شوي دي او په خپل تعلق پی ټی آی سره نو شاته پرش کې ګیرو نو ماته کالو کو چې یار دی پی ټی آی والا ته چې لار کولاو کنه نو ما ورته ویل چې ته کوم ځای کې وې زه په موټر باندې په انډ کې وې په جلوس کې ګیر شم او زه مخ کې رسیدې نشم نو مل ته خپل ګاډي څنګه وباسي یار وې ګیرې ما 2-3 غنټو شو پټرول هم را سره ختميږي ته ورته لګوي کنه مې زه ول څنګه سپل پارټي ده کنه نو ماته لکه په دې کې داسې دلچسپ واقعیت شي چې دا په خپل په خلک ګیر شي نه پی ټی آی ما او بل داري بابر زما خپل دغه د کفرس کوم دغه د اړې غړې روډونه روزانه بند سار ما خام او داخله پازابي ګنو دې سره د پی ټی آی د تحریک سره د کوم خلکو همدردی ده سپورټ دی نو هغه ته نقصان رسي زما خپل انډرستانډینګ داره فائدہ نه ورګي د پی ټی آی خپل خلک چاهي که فرض کا متاثر شو د روډ بندش ته وجه دا نه هغه سره چې کم نه پزړه کې وته دغه چې دا سب مصیبت ته دغه زما په خیال دا پر تشدد احتجاج انتشار په ذریعہ باندې احتجاج کول چې کم نه دا د پی ټی آی لپاره فائدہ مند نه زما خپل راځي را بوته نقصان ده زه په خپل یو سوال کوم کنه اخرنه منټونه دي لکه اوس که هغه پر امن احتجاج کوي او مسله ورسره نه حل کیږي او هغه ته پته ولګي چې خلک هم تر څو پورې نه تنکړي لارې نه بندي کړي خلکو چغینی والی مسله نه حل کیږي نو کدا حکمت عملی وینو بیا ګوره دا څه چې لکه قانون شته آئین شته هغه لار شته ٹھیک ده لکه دا خو نه چې په احتجاج دا خو د زور خبره ده کنه چې زه قانون آئین نه منم اوري او ستا ګریوان ته داس کوم نه لکه دا کار وکړي زه قانون یې سم نه منم دا خو ها فائدہ دا ده چې دباو خوشته کنه بابر سي تاسو دا غنئ نه چې حکومت دباو نه حکومت څونه دباو کوي روزانه شپه ورځ یو منستر پاسي وبل کې پر کانو دا پريشر دی پای باندې کنه د پرمن احتجاج نو لکه تاسو هغه ته نوعیت نه زیات کاغه انتشار تراغه والو ټکولو تراغه مرګ جوړ به تراغه نو هغه فائدہ نه پی ټی آی تشتا نه حکومت تشتا او نه خلکو تشتا دباو شته زما زدا نه منم چې را بده څه فائدہ نشته ټیک ټاک فائدہ ده یو منستر پاسي وفاقي مزوبل کینی دا سوې خو وضاحتونه کوي یو په تورونه لګي یو بل خدای پرې ګوره که دباو وې کنه نو عمران خان چې کوم اف ای آر واړي د حکومت په اف ای آر درج کړي وي زه په خپل تاسو نه سوال کوم یو سړی وایي چې زه په خپل خوګم او دی زه وایم چې ماته پر اف ای آر کې د اپ نه من اف ای آر کې په دې من بابر سے باندې شک پکاره دا حق ته پکاره کارو ما خو تاسو چې قانون او د عین لار خپلول دي کنه ټیک دی لاول خو اف ای آر هم نه درج کړو بل دا چې د کې یو سوال بل پورته کیږي چې لکه د چا حکومت کې ته مطالبه کوي خپل حکومت ته خپل پولیس دي او هغه کې اف ای آر نه درج کیږي دا هم لګا عجیب ونه لکه دا څنګه کې دي چې موږ مخکې اوریدل چې ورګه د نون لیگ حکومت په او دا مطالبه چې په اف ای آر کې موږ کوم ملزمان دي محمود جان بابر صاحب د پکې پلان کې دا نمونه نه پګی چې موږ چې حکومت بدل دي خپل حکومت ته خپل وزیر اعلی لريګه چې به یا آی جی دی راکړه راغه خدمات واپس کوي فاقته وزیر اعلی باندې به به تا خو زمونږ د چکم نه په پنجاب کې عمران خان صاحب دغه لري کول شي چودري پرويزلای صاحب لري کول شي ګرانه به لري کول شي خو کله شونه بیا د پی ټی آی دوباره راتلم نشي مجبوریم ده راغی بیا به د مسلم لیگ نو حکومت وی راځي خلک بیا راځي نو لګدار چې خپل کمزوریانو دغه تم قتل واړی کنه دا تاسو کوم پوینټ راپورته کوي بالکل لګدار چې هغه کوم ملزمان غني چې را درې کسان د موږ ملزمان دي د خلاف د قانون مطابق د تفتیش وشي کاروي دوی دا د حق ته حق موږ راځو قانون آئین باندې باور صاحب لکه هر یو لکه کور ته تاسو په کور ته په دیوال خو نه وړای کنه یو طریقې دیوال دروازه کې ټالې نه په دیوال باندې خپل کور ته کتاونه تاسو کوی نه په دیوال باندې خدا قانون آئین قاعده د دې لپاره چې پای باندې سیستم چلیږي نظام چلیږي دا ملک هم چې کوم نه دا به اله چلیږي دا قانون د آئین په قاعده په دې د چې کوم کسان نامینیټ کړي دي په دې باندې ما د عمران خان صاحب تیر ورځو کې یو بیان هم کتل چې خیر دې کدا پکې ثابت نم شو چې دا دي د کوم درې زیاتوم نو ما د پاره بس لري کنه یو پټه کنه نو دا څنګه خبره ده چې صرف زما د پاره لري کنه چې استفاده ورکی کنه نه لري کول خو اله پکار دي چې ګوره اف ای آر سره فاست انفارمیشن ریپورت دی کنه خو دې خو چې ای بل لري کوي وزیر اعظم بل لري کوي وزیر داخله بل لري کوي ناروا زما شک ته اف ای آر وی دا زما لګي واردات شوی زما په پلان کې عبد الله سید رحمان ګل رحمان باندې زما شک دی او هغه باندې تفتیش کی قانون او قاعده ته بار وایم قانون قاعده چې لګي ای به تفتیش کیږي لګیا به عدالتونه دي پولیس دي ادارې دي ثابت شو بیا د حق لري چې په دې باندې دا جرم ثابت شو دا مجرم شو او دې وسته یو دین لري خو زما صرف شک ته او دا کس لري کا او د استعفا مطالبه د استعفا مطالبه او ما ته هغه خبره چې سو پر ثابت شوی نه د استعفا یا د لری کولو تازه ناجیزه غنم په شک په بنیاد باندې زما یو سړی نه حسن چې زموږ په دا کې چې سب فایرینګ واقعیا سب د غوشي لانجه کنجرا شي
زما چې 3 کاله مخکې چا سره لانجې نو هم په اف آی آر کې واچي په دا سړی ما سره چیړ چاړ کړو راشه دیم پکې لګوز ما په خبر کې چا سره یو جنگ شو کنه نو هغه بس مجبوری واغه ټایم لکه بس داسې حالات جوړ شو چې اچانک جنگ وشو نو زه چې کله پکې نامینیټ کوم نو زما مشرور پکې نامینیټ کو چونکه پولیس افسر نو هم پکې نامینیټ کو نو ارور ما پسې راو چې دا زیستا سره ولې نامینیټ کوم نو ما ولې دا غنه تاسو کنه نو بیا چانه تاسو کو چې زی ولې نامینیټ کړم یو غي ولې لغه چې نامینیټ کړه غي ول چې یار بیا ور پسې د منډه ترډه وي دیم پکې راټینګ کنه نو دا چې خلک پکې زړې دښمنیان ورڅ پکې وباسي یو واقع سره چیرې را پلان کې یو ډنګره زما تر ماما زوی چې کوم لاس کاله مخکې ما سره کار کړو راشه دیم پکې نامینیټ کا کنور سنې ثابت هم نشي لګوز ورلې خوشي کې لګ منډه تړې تو باسي نو دا ما غسي زما په خل دا شک په بنیاد باندې اف آی آر په بنیاد اف آی آر خو لګ ډایرکټ چارج خو نه راځي کنه سو پورې د عدالت دا غني فرد جرم نه یې ثابت شوی بني نو په خل دا مخکې دا مطالبه کول چې دا سټونه لري دا لري دا ناجیز ښکار نو ډېر فیارون مخکې کتل یغې مخکې پولیس په جبه کې به دریافت ویل کېدو چې اول موږ دریافت کوو بیا به موږ یو پټه انکوایري نه پس به موږ اف آی آر کوو چې دا سړی پکې چرته پکې انوالو دي نو دریافت چې شی وو دا چې دا د انګریزانو په دور کې لګدا یو دغه اوس فرق ما زما شک دی چې اف آی آر نه مخکې به دریا چې پولیس به چې واقعي دا سړی چې کوم دی واقعي د فلانکی سړی سره سلانجو گنجشتا او اسی غل دروغ وی لګي تر کوئی څه خبر خډیر خوږی دی خو زمونږ وخت ختم شوی دی قدرمن اوریدونکو دا زمونږ د نن پروګرام او سبب د خیر په پروګرام سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو ټول په دعا کې ساتي د الله پامان